نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایي چې لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، چې تاسو بې حیايۍ نه ځان وساتئ، خوا کو هغه ښکاره وي او کو پټه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د انسان د لاسونه د زنا کوي، د انسان د خپې د زنا کوي، د انسان د سترګې د زنا کوي. څنګه لاسونه څنګه زنا کوي، خپې څنګه زنا کوي، سترګې څنګه زنا کوي. لاسونه خو تاسو ته پته چې په زنا کې استعمالیږي، خپې چې کوم دي په زنا کې څنګه استعمالیږي، سترګې په زنا کې څنګه استعمالیږي. نو خپې په زنا کې داسې استعمالیږي چې ته یو ځای ته زنا پسې روان یې، په اراده د دې روان یې، په نیت د دې روان یې چې پلانکي ځای ته به زه ځم او زه به زنا کوم. نو دا خپې دا ستا په زنا کې استعمال شو، نه کې ستا په خیرخواهي کې استعمال شوې. دا خپې دا تا یوړو، دا به پر ورځ د آخرت دا خپې به هم په جهنم کې سوځو ته بند شوی. د خپو باندې تا د زنا غځای ته ځان ورسو او مقصود او منزل مقصود ته ځان ورسو، نو دا زنا کې هم رالی ستا دا خپې. سترګې څنګه زنا کوي. نن سبا تاسو ته پته ده چې پخه ویډیوګانې دا سکا بیمارۍ دا فلمونه دا راوتري، نو چې کوم انسان دغه ګوري یا یو داسې زنانه ته ګوري په غلط خیال په غلط نظر باندې، یا داسې بل چا ته په غلط نظر په غلط خیال ګوري، دا سترګې هم ستا په زنا کې راغلي. صحابه فرمایي، بعض صحابه چې کوم انسان زنا کې او په زنا کې مبتلا وي، نو د دې انسان باندې الله رب العالمین شپږ مصیبت راوړي. درې مصیبت په دې انسان باندې په دنیا کې راځي، درې مصیبت چې کوم دینو په دې انسان باندې په آخرت کې راځي. په دنیا کې کوم مصیبتونه په دې سړي باندې راځي، په دې انسان باندې راځي. یو خدا چې د دې انسان په رزق کې برکت نه، رزق په بے انتها کم وي، رزق په مخ کې دی ورپسې وي. بل کوم خبره، بل دا خبره چې کوم انسان زنا کوي، نو د هغه د مخ په مسخ وي. مسخ مطلب دا چې د در مخ باندې چې څوک د ګور سپیره وکړي، د در مخ د در شکل به څوک لیدل نه غواړي. دریم خبره وبګیدای، دریم مصیبت په پد باندې دا وي چې د به ژوند بې انتها مختصر وي. تاسو وګورئ چې کوم انسان په دې زنا کې، په دې بیماری کې، په دې مرض، په دې ګناه کې اخته، نو هغه انسان ډیر عمر نه په ځوانۍ کې د دنیا نه ځي. په کوم مرض باندې بیا هغه تسقا مرض ولګي، ایډز غونډې مرض هغه ته ولګي، د کینسر غونډې مرض ولګي په ځوانۍ کې. دا وجه دا ده چې صحابه یې بیان کړی ده چې دې انسان به ژوند به انتها مختصر وي. درې مصیبت په دې دنیا کې راځي، یو بر د رزق کې کمی وي، بل بر دې انسان ژوند ډیر مختصر وي، بل بر در مخ چې کوم دینو دا ډیر سپیره په خلکو لګي، دا مخ په داسې مسخ وي. درې مصیبتونه چې په دې باندې به آخرت کې راځي، هغه درې مصیبتونه څه دي؟ هغه دا چې الله به تخفي. الله اکبر. کوم انسان چې په آخرت کې خدای خفه شو، بس د دې انسان لپاره جنت ته داخلېدو لار مکمل باندې. یو خبره دی انسان به الله خفي، بل د سره به انتها سخت حساب کتاب کې پر ورځ د قیامت. الله اندو ساتي، والله زمونږ آسان حساب کتاب نصیب کړي، والله دې بي حساب به کتاب جنت ته بوزي. ډیر سخت حساب کتاب پر ورځ د قیامت. صحابه فرمایي چې داسې انسان سره کیږي. او دریم د ټولو نه سخت مصیبت چې په کوم انسان باندې راځي، په دې ځاني انسان باندې راځي، نو هغه به جهنم ته د انسان داخلي. موسی علیه السلام فرمایي چې شیطان د زر د بدکار خلکو نه یو بدکار ښځه خوښوي، د زرو بدکارو خلکو نه سړونه یو بدکار ښځه خوښوي، دا شیطان. او الله رب العالمین په قرآن کې فرمایي چې ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، چې کوم انسان په دې ګناه کې مبتلا شو، دا ډیره سخت او ډیره بې انتها سخت او ډیره عظیمه ګناه ده. چې کوم انسان په دې کې مبتلا شو، ډیره لویه ګناه ده. دلته کې زموږ بعض علماء کرام د اسامن نه مراد د جهنم یو وادي اخلي، چې اسامن نه مراد د جهنم یو وادي را، د ځان له جهنم دی. بعض علماء کرام فرمایي چې جهنم وادي نه ده، بلکې د جهنم یو غار دی اسامن. چې کله د جهنم د اسامن د غار کولو شي، او دینه به دومره سخت بدبوی روچت شي چې جهنميان به د بدبوی د لاسه یو چغه په جهنم کې په چغو سرو باندې وشي. نو ویډیو مقصد دا دی چې نن سبا د زنا د بدکاری دا ډېره زیاته عامه شوې ده. وجه دا ډېره لویه وجه ده چې دا ولې زیاته شوې ده. ان شاء الله هغه ورته بیا په بلې ویډیو کې په تفصیل سره وایم.
چې د هغې وجې سره ولې دا زنا دونه تیزۍ سره روانه ده، ولې دا زنا دونه تیزۍ سره خورېږي. انشاءالله چې د هغې تفصیلي ویډیو به زه انشاءالله چې تاسو ته را روانې ویډیو کې بیانوم. خو صرف دونه درته وایم چې د ټولو نه غټ شیز چې کوم دی چې د زنا ته لاس ورکوي او زنا زیاتېږي، نو ټولو نه لوی کردار چې کوم دی نو هغه مونږ نکاحګانې سختې کړي دي او نکاحګانې مونږ زیاتې مهنګه کړي دي، چې د هغې ټول نه غټه وجه نکاحګانې چې نن سبا نکاحګانې د خلکو نشته، ودونه د خلکو نشته، د وجې د زنا ده چې د زنا د هغې د وجې ډېره زیاته مخکې روانه ده. انشاءالله په روانه ویډیو کې به درته بیا تفصیلا د دې خبره کوم چې دا ولې دونه زیاته عام شوې ده د زنا، او زنا ولې دونه ارزانه شوې ده، او نکاح ولې دونه ګرانه شوې ده، وجې سره زموږ په معاشره کې. انشاءالله په روانه ویډیو کې به درته هغه بیانوم او هغه به درته بیا په تفصیل سره ویم. امید کوم چې زما دا نننۍ ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که چېرې ویډیو خوښه شوي زما چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ.